شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. قال الله تبارك وتعالى بعدما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدقت يا رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं. ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं. इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. इज्जतमंदो दा अल्लाह रब्बुल इज्जत दा बरकत कलाम माता सुतसलोगा शांति हिस्सा योड़ू की आयत तिलावत. अल्लाह रब्बुल इज्जत पर आयत मुबारका के फरमाई वही ए महबूबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही वरफाना अमन उचत करे दे लकस्ता दा फारा जिक्र का जिक्र स्ता जिक्र मन पदे टूल आलम बांधे प दुनिया बांधे प कायनात बांधे उचत करे दे महबूबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. दा चिकम म्याश दा पदी म्याश की नदवार जहान सरदार आबाई नामदार जमा उस्ताद कुल पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का तशरीफ रावत. इज्जतमंदो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाई व रफअना लक ज़िक्रक मास्ता जिक्र उचत करे नजब दाता आसी मुख्तसरन सिर्फ जलकिया ने दरको मुख्तसरन प्यार करा दसरा चिरावात के गोरा अल्लाह रब्बुल इज्जत दा आम दुनिया नव पैदा करे दा कायनात नूर नव पैदा करे और चिकले दा दुनिया पैदा कवला नो दा ये पैदा कर पर सबब द मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांधे नो गोरा दुनिया निष्ठा नूर से निष्ठा कुछ द दुनिया तखलीक को नो दाई द पार द चाव को दाई पर बरकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कतौ ज़ननियो दुनिया दा खलक दी नो दा चिरी दा सशरी दा टूल खलक चिरी दा इहसान मंद द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. नो गोरा दुनिया निष्ठा आलम निष्ठा खलक निष्ठा इंसानात निष्ठा जिन्नात निष्ठा फरिश्ते निष्ठा को जिक्र द चा उचत दी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. बिया अल्लाह रब्बुल इज्जत से कल अरवाह पैदा कर नो को चरता तासु तर्जमो तनासी चरता उलमा नंबर औरिदली च अल्लाह रब्बुल इज्जत बा आलम अरवाह की द रूहुनो न तबूस कई द पैगंबरान द रूहुनो न तबूस की अल्लाह बा कुरान के खपला का जिक्र कई वही माते दावा गश्तला क चरता तासु प जिंदगो की दगा आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रावलो नो तासु बी ईमान रावड़े पैगंबरान वे आ हम बी ईमान रावलो. गोरा ला तादा इंसान ज़ाहिरी वजूद
دا لا دنیا ته نه دی راغلی، پیغمبران لا نه دي شروع شوي، آدم علیه السلام لا دنیا ته تشریف نه دی راوړی، عالم ارواح ده. خو په عالم ارواح کې تذکره، ذکر، شان اوچت دی د چا؟ زما استاد خپل پیغمبر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. مختصرا بیا تران بیا دنیا پیدا شولا تو وګوره هر پیغمبر چې هر پیغمبر چې اگر چې الله رب العزت یو شان ور کړی دی، نور هو الله رب العزت فرمای تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعض پیغمبرانو لمه په بعضو باندې چې دی اوچتواله ور کړی دی. ایمان به زمون په ټول باندې کامل مکمل وي، باغی کې وته دانه چې بده مشتو پدې نشتا، کچرته د یو متعلق تیم ایمان وړه کې د نو بیا کفر دی، بیا ایمان نه دی. خو لیکن شان پکې د چا اوچت دی، شان پکې چې دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم اوچت. دا ټول پیغمبرانو ګوره د سیدنا آدم علیه السلام متعلق احادیث راواخله چې مجموعي لحاظ ته ورسوي نو بیا مضبوطوالی ته رسي، بیا د چا د پلار زویم مقابله نشي کولی. آدم علیه السلام چې د الله نه سوال کوي چې خدای بخنه راته وکړه، نو په وسیله د چا کوي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا نه دي ځای نو تو ګورا بیا تو ګورا په صورتن که رستو پیدا شوی دی، خو تذکره یې مخکې چلی. بیا تو ګورا څومره پیغمبران دي، هغې له الله معجزات مختلف ورکړي دي، هغې له الله معجزات مختلف ورکړي دي. د چا په لاس باندې یو معجزه راښکاره شوې ده، د چا په دعا باندې بله شوې ده، د چا خو هغه د زمانې سره د مرور د زمانې سره هغه معجزات ختم شوي دي. خو یوه معجزه صرف چې یوه دې راوالي، صرف چې یوه دې راوالي چې د قرآن معجزه صرف راوالي، هغه مو 1400 کاله مخکې اوس هم ده او د قیامت تر سبا پورې به دا معجزه الحمدلله موجود وي. داسې معجزه نو هغه پیغمبرانو هغه ډېر اولو العزم شخصیاتو، لوی لوی پیغمبرانو د دنیا لوی لوی خلک راجمع که چې ځان ته څه وایي، دا ټول خلک رایوځای که، د دې عبادتونه راجمع که، د دې ریاضتونه راجمع که، د دې تقوا او پرهیزګاري راجمع که، د یو پیغمبر د یو سبحان الله ته نه رسېږي. یو سبحان الله قدر یو سجده د پیغمبر ته نه رسي. پیغمبري ځان له مرتبه لري. دا ټول بزرگان اولیاء اتقیاء چې څه راجمع کې راجمع کا، د پیغمبر یوې سجدې ته نه رسي. خو دغه ټولو پیغمبرانو له چې الله رب العزت څه ورکړي، هغې بیا ټول په ټوله زما او ستا ښکلي محبوب نبي کریم صلی الله علیه وسلم له ورکړي. آن چې هوبا همدارن تو تنها داري، هغې سره چې څه هغې تا له یوازې درکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ټول هرڅه رسول الله نو ګورا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بعثت نه دی شوی، الله رب العزت دا وی تذکره او چتا کړی دا. بیا ته وګورا موسی علیه السلام خپل قوم ته وعظ او نصیحت کوي، هغه ته وایي چې داسې دا باران د غرونو نه داسې بچی یو رڼا راوچتیږي او داسې به یو شخصیت وي، بیا به دا بیت الله نه د خدای کور به وي، د هغې کې به خلک پرې نه دي، د هلته نه به هجرت کوي، داسې پلانکی علاقې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود نه دی، خو تذکره موجوده ده. الله رب العزت فرمایي ورفعنا لك ذکرک، اے رسول الله صلی الله علیه وسلم من ستا دپاره ستا شان اوچت کړی دی. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود نه دی. عیسی علیه السلام خپل قوم ته وایي مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد، اے خلکو، اے بنی اسرائیلو، اے زما امتا زیری می در باندې لري، زمانہ بس کړی یو پیغمبر راتلونکی دی چې نوم به احمد وي صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود نه دی، خو ذکر عالی دی اوچت دی او ټول دنیا ته معلوم. الله وایي ستا ذکر مې ستا دپاره اوچت کړی.
بیا ته وګوره دا ټول سحرې دا ټول وختونه دا ټول زما او ستا پیدایشونه دا ټول زمانې دا دې راغونډې کو دا دې د هغه سحر نه لوګي شي په هغه سحر دې قربان شي په هغه وخت دې قربان شي په کوم وخت باندې چې زما او ستا ښکلی محبوب صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړی دا دین چې دی دا زو تا چې کلمه وایو دا زو تا چې نن سر اوچت کو دا زو تا چې په فخر سره وایو هغه شخصیت رهنما رهبر آقا انعامدار زما استاد زړه درمان حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړي راتل هم عجیبه دا هغه زرګونو کلونو تشکدی دا په پیدایش سره هغه مړی کړ خدای پاک بوتان نسکور کړل عالم ته وګودلا بر عالم کې په افلاکو کې تغیر راځي هغه کې بدلون راځي دا هغه ټیم دا علماء او دا پیران دا غینه نه معلوموي چې وایي په دنیا کې هغه شخصیت راغی هغه رهنما او رهبر راغی دا کوم متعلق چې موږ د پیغمبرانو فرمایلو حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورفعنا لك ذکرک بیا ته وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو څنګه راوړ اذان له وګړه خبره ده بیا څه شو اذان له خبره ده خو ته وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم د حسن او جمال په اړه باندې ټول کائنات را جمع کا ټول خلق را جمع کا د ټول حسن یو واکا یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن بل واکا ورفعنا لك ذکرک الله رب العزت فرمای ستا شان می اوچت کړی دی ستا د پاره می اوچت کړی دی یو صحابي فرمای د سوار لسمه سپوږمۍ وا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرما دی د یو جنگ په موقع باندې د جهاد په موقع باندې داسې ډبې ته ډډه والے دا وی ما په د سوار لسمه سپوږمۍ ته قتل او کله به مخ مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قتل ما کته چې حسن او رڼا د چا زیاته ده وی زماره د الله په ذات قسم وی دا به چې د سپوږمۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې دن روانه ده دومره د هغوی د مخ ښایست او څنګه چې مدینه منورې ته را داخل شو نو عبدالله ابن سلام چې د لرې نه ولیدو نو کلمې ویله وی دا مخ د دروغجن سړي نشي کېدی دا مخه د دروغجن سړي نشي کېدلی نو دا حسن او جمال که د رسول څوک په حسن او جمال مینېږي څوک په حسن او جمال باندې برتري حاصلول غواړي نو موږ وایو دا ټول حسن او جمال دی را جمع کا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابله کې هیڅ هم نه بیا ته وګوره کمال او کردار کته د چا ګورې نو کردار ټول کردارونه د دنیا د لوی خلکو را جمع کا یو خوا کردار د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم افعال مهامخ کا دغه ټول د هغې په مقابله کې دا کم دي سره د دې چې دومره یعنی په هر اعتبار سره که د رسول الله یو انګریز دی مایکل هارټ هغه لیکي وایي که ما ته څوک وایي هغه یو کتاب لیکلی دی چې سل هغه عظیم شخصیات چې هغوی د دنیا په تاریخ باندې جوور اثر کړی دی په هغې کې د ټولو نه مخکې زموږ استاد او ښکلی پیغمبر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوستی دی نو بیا به کې وایي که په ما څوک اعتراض وکړي چې ته خو صحیح امتی د عیسی علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ولې روان دی کو وی زه ورته ویم چې د عیسی علیه السلام ژوند هغه فقیرې ژوند هغه چې نن واده نه کړي بیا چې کله راشي د اسمان نه راکوشي واده به کوي خو واده یې نه کړي کور خپل نه داسې وغیره بلا د ملنګې ژوند دی دلته نه بلاړ هلته کې هلته پورسل ملګري یو ځای شي هغې نه بلاړ بل ځای ته بس یو لوټاو دغه مختصر هغه سره بس ده هغه وخت ضرورت سامان به به ځان سره اغوښتی سخاف نو که زه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو هغه زما پیغمبر دی هغه لوی شخصیت رهنما رهبر دی خو لیکن بعضې څیزونه داسې
چې زه واده کوم نو هغې کې ما ته نه معلومیږي، ما ته نه ښکاري. که زه چېرته د ژوند د کور زندګي ګورم ما ته پته نشته، دغه شان که زه بادشاهي ګورم ما ته پته نشته، دغه شان که د ملګرو سره وخت تېرول ګورم ما ته پته نشته. دا واحد ذات رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې د هغې بار زندګي، د کور زندګي، د هغې د سورلۍ زندګي، د هغې د پیاده زندګي، د هغې د عامه زندګي، د هغې د جنګ زندګي، د هغې د ملګرو سره حالت، د هغې د دشمن سره حالت، د هغې د بیبیانو سره حالت، د هغې عام وګړو سره حالت، دا ټول الحمدلله محفوظ دي. او دې نه ته خپل لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه خپل هر څه ته حاصلولی شي او چې راوچت دی کړي دا ستا لپاره نمونه ده. ورفعنا لک ذکرک الله وایي په دغه اعتبار سره که کمال غواړې، کردار غواړې، حسن او جمال غواړې، چې سم غواړې په دغه اعتبار سره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اعلی خیر. نو ته وګوره په دغه اعتبار سره رسول الله بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرامین راواله، احادیث راواله، موږ صرف یو شعبه راواله، صرف یو اړخ راواله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اعطیت جوامع الکلم، ما لرا کړی شوي دي جوامع الکلم. نور ته مراله صرف یو حدیث راواله، نور ته مراله صرف د حدیث یو ټوکړه راواله، یو راواله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا دعوه وکړه دا عدالت ته لاړې دا دعوه وکړله نو په ده ګواهان دي چې ده وایي دا جومات زما دی، دا کور زما دی، دا ځمکه زما ده. وایي په ده باندې ګواهان دي، دی به ګواهان راولي چې چا دعوه وکړه. او که ده سره ګواهان نه وي نو هغه مقابل لوره چې کوم دی مدعا علیه چې کوم دی په هغه باندې به بیا قسم. دا یو قانون صرف ما د دې د حدیثونو د صرف دا یو حدیث راواله د قیامت تر سبا پورې ټول عدالتونه په یو قانون په یو حدیث چلېږي، لا نور حدیث پرېږدي د قیامت تر سبا پورې. نو که فرامین د رسول الله صلی الله علیه وسلم راواخلې د هغې هم څوک مقابله نشي کولی. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذاتي ژوند راواخلې الحمدلله. الله رب العزت قرآن کې فرمایي ته ورته ووایه لقد لبثت فیکم عمره، ما په تاسو کې یو ژوند تېر کړی دی. پیغمبر چې راشي خلکو ته هغه به ورته دا نه وایي چې دا وکړې دا وکړې، خپل ژوند به بطور نمونه پیش کوي. پیغمبره ته ورته ووایه چې زما ژوند به طور کردار نمونه هر یو څیز تاسو ته مخکې ته پروت دی، په هغې کې راته نقطه وښایي، یو نقطه پکې شته نشته پکې. ورفعنا لک ذکرک په هر اعتبار سره اعلی اوچت. یو نقطه قدر پکې روباسې ما تاسو ته زندګي تېره کړې ده مخکې، تاسو راته ای د مکې کافرانو ای مشرکانو تاسو راته امین و صادق وئ. نو ورفعنا لک ذکرک. نو که په هر میدان کې راشي بیا ته راشه کوم دی چې د الله عبدالله ابن عباس وایي یو کس دې راولګي د ټولې دنیا دا انسانان دې راولګي، دی وایي الله منم، د الله وحدانیت منم، د الله ټول صفات منم، دا منم دا منم دا منم فرشتې منم، خو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقرار دې نه یې کړی دا اسلام الله ته قبول نه دی. ورفعنا لک ذکرک چې کوم ځای د الله نوم وي هلته به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم لازم وي. چې کوم ځای ته دا یو په 24 ګنټو کې یو ساعت د دې نه خالي نه تېرېږي چې د الله نوم دې وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم دې نه وي. د الله نوم دې وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره دې نه وي. داسې نشي کېدی. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. نو چې کوم دی د الله ذکر وي هلته به د رسول کوم ځای ته لا اله الا الله نو هلته به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو الله وایي ستا بیا ته وګوره په دنیا کې هېڅ چا داسې ملګري نه دي لکه کوم ملګري چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زما دوه وزیران دي په ځمکه، هغه ابوبکر او عمر دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو د یو لاسه نیسي بل د بل لاسه نیسي. دقه شان به د قیامت په ورځ باندې راپاڅو. داسې ملګري چاته دي چې تا سره په خوا کې تشریف فرماوي اعلان وي چې د قیامت په ورځ به هم دقه شان راپاڅو. دا ملګري چاته نه دي میلاو شوي. دا په ژوند باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم او داسې ملګري کافر راځي مذاکرات کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې واپس دي هغې ته وایي تاسو دې سره مقابله نشئ کولی. په خدای قسم داسې قوم مې نه دي لیدلی چې د خپل لیډر او مشر سره د خپل
مشر سره دومره مینه کوي دا هغه فرانس کې مبارک ریزمکې ته نه پرېږدي دا هغه د چرندانو بزمکې ته نه پرېږدي د هغې خبرې ته داسې غوږېږي چې حیران بشي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله تاسو نشئ کولی نو الله وای ورفعنا لك ذکرک اے محبوبا من ستا شان اوچت کړی دی که دنیا نه وه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان اوچتو که پیغمبرانو ارواح سره پیدا شو د انسانانو ارواح پیدا شو هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان اوچتو او که بیا پیغمبران پیدا شو دنیا پیدا شو هم شان د چا اوچتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوچتو بیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو څومره د قیامت پورې څومره انسانان تشریف راوړي نو دک د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان به اوچت وي او بیا چې عالم آخرت ته لاړ شي ټول اقوام به ولاړ وي ټول عالم به ولاړ وي هغې نه لا مخکې قبر ته لاړ شه په هغې کې به هم ته وګورې چې تا ته به وایي ما تقول بحق هذا الرجل ته د دې شخصیت باره کې څه وی نو دک تم شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوچت دی بیا عالم آخرت ته لاړ شه په هغې کې هم ټول عالم به ولاړ وي خلک به آدم علیه السلام ته ځي نوح علیه السلام ته به ځي ابراهیم خلیل الله علیه السلام ته به ځي دغه ټولو پیغمبرانو پسې به ځي خو لیکن ستا د شفاعت جنډه چې چا سره وي ستا دپاره سفارش چې څوک کوي هغه به واحد یکتا دغه شخصیت وي ته به نفسا نفسي چغوې خو ستا دپاره چې سجده لګوي او لواء الحمد چې چا سره وي هغه به حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الحمدلله هغې به دغه جنډه به هم د هغې سره وي دغه سفارش به هم هغه کوي نو میدان قیامت دی خو شان د چا اوچت دی وایه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو عزتمندو خبره دغه ده چې ګوره شان د رسول الله وایي ورفعنا لک ذکرک دا په چا د چا په اوتو بوتو باندې دا شانونه نه کمیږي کاکا خلکو 1400 کاله خوارې کړي دي خلک پرې تېر شوي د سرونو نه خوله ترې نه خاطر پته شه خوله غواړي کاکا دا په دې نه دي خلکو د وینو قربانۍ ورکړي دي د سر نه تېر شوي دي سرونه یې په لاس کې ګرځولي دي د هغه مکې معظمې او د مدینې منورې نه راغلي ستا په دلته د اصحاب بابا په شکل کې دلته پراته دي هغه آذربایجان ازبکستان کابل ته تللي دي هغه د روس ممالکو ته تللي کاکا خلکو سرونه ورکړي دي د دغه شخصیت لپاره په هر اعتبار سره اوچتې دغسې په اسانه نه ختمېږي خلک به وتې بوتې وایي لګیا به وي عالم به لګیا یا به خپل وس کوي خو چې الله مهر ولګو الله وي ورفعنا لک ذکرک ای محبوبه صلی الله علیه وسلم ستا شان هم ستا لپاره اوچت کړی دی نو بابا د دې په مقابله کې هېڅ نه چلي نو د دې وجې په دې باندې فخر کوه چې ته امتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم الګ اعلان وایا په فخر وایا پټې مټې کیسې مه کوه د چا نه مه یارېږه الحمدلله دا امت د دې امت الله د ذرې ذرې حفاظت کړی دی څنګه چې قرآن وحی جلی محفوظ ده وحی غیبي محفوظ ده څنګه چې قرآن محفوظ دی دغه شان حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم الله محفوظ ساتلی الحمدلله سوال نه سوا کنه دا امت محفوظ دی او د قیامت تر سبا پورې به محفوظ وي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا علما به ګویږي د قیامت څه نه دي ویلي دي او هغې باره کې علما لیکي دا هغه نښې دي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند مبارک نه وي راښکاره شوي دا د هغوی د مرګ نه پس د هغې باره کې دا حدیث یو پکې دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت تر سبا پورې د حدیث مفهوم دی زما په امت کې به داسې ډله وي چې د چا څوک دې سره امداد نه کوي هغې ته به نقصان نه ورکوي که څوک دې ته بدې ردې وي هغې ته به نقصان نه میلاویږي او دوی به په حق باندې ولاړ د قیامت تر سبا پورې دا امت داسې په اسانه نه ختمېږي دیله رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل غاښونه مبارک شهیدان کړي دي خپلو د وینو قربانۍ ورکړي دي د خپل نسو قربانۍ ورکړي دي بابا داسې په اسانه نه ده نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان اوچت و اوچت دی او اوچت به وي الحمدلله خو خبره زما او ستا ده چې دقه سیرت مونږ اپناو کړو دغه سیرت باندې ځان پوه کړو شان اوچت و اوچت دی اوچت به وي په دې کې هېڅ شک شوبه نشته خو آیا زه دکه الله چې راته نمونه پیش کړې زه په دک کې برابر یم که نه زه هغې پسې روان یم که نه بابا زه په بله لار خو نه یم دا څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کوي
کله کله دا غنو بیا د دمه د ګلزار کې داسې خو نه ده چې زه بل خوا روان یم این رانو کی تو میروی با ترکستان هستو دا تو چې په کوم لار روانې دا خدای او رسول درځي او کنه دا چېرته بل خوا دې لاره ځان روانه کړی نو د دې وجې هغه سیرت موږ ته راغلي ورفعنا لك ذکرک د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان اوچت دی د هغه نه چې لرې دی تیاره ده هغه ته چې نږدې کېږي رڼا ده نو دغه رڼا ته نږدېکت پکار دی الله دې توفیق راکړي او کوشش پکار دی دغه سیرت که د اسلام مزاج چرته صرف معنا وهل دی نو دا ما چې درته وایي دا درته ما صرف جلکیان دی کې ځان له بلا تفصیل په یو دا درته ما صرف هسې پکې وګرځولې راوګرځولې چې په دې یو بیانات کې بلا کیسې رپي بلا سیرت دی نو بابا تاسې که د مناولو صرف قایل وي نو اسلام د چې د برډې قایل وي او یو مې هسه ولادت قایل وي او دا مرګ شو دا پلانکې شوه ډینګرې شوه نو د ټولو نه لوی اعزاز بیا چاته د لوی نه لوی حق بیا تاته دا چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورځ مانځلې وي خو لیکن اسلام ستانه تقاضا کوي اپنے آپ کو بنانا خپل ځان جوړول دغه سیرت موږ ته اوسه پورې پته نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی څنګه وه ګیرې مو سپینې شوې مشران شو کشرانو ته هم نه وایو خپل هم نه زده کوو او خپل هم دغې سره ته نه وایي چې د خپل پیغمبر کم از کم سیرت وګورو کردار وګورو افعال وګورو فخر وکړو خو چې دا څومره دې ته نږدې شو څومره وګورو دومره به مینه زیاتېږي الله دې توفیق راکړي نو کوشش پکار دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی مبارکه دا وګورو خاص کر نوجوان طبقې ته دا اپیل دی گزارش دی که خپل کتابونه نشي اخیستی موږ به درته راوړو طلباو ته نه عام طالبان او علما وګورو عام عوامو ته دا درخواست دی په ګنټو ګنټو ټیک ټاک کې په ګنټو ګنټو په دیو پری پیر او یو څو بل وشاندا کې په ګنټو ګنټو لګیا مخله الک میک اپ کوي لګیا دی په ګنټو ګنټو لګیا خپل وخت دا د بل چا په شان جوړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان نه جوړه نو باغه پرس کې یو 15 منټه لس منټه ګنټه چې هر ډیر زیات دی دا اسلام دا ورکا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت دا ورکا احادیث دا ورکا کتاب نشه راځي موږ به درکو الحمدلله دونه ایمان مشته موږ به درکو قران دې شاپه خدای وخت دا تقاضا کوي چې ته په اسلام کوی ورنه بیا به سترګې پټي او بل چا پسې روان نو دې نوجوانانو په خدمت کې دا درخواست دا پرس کې چې 15 مونځ نه کوي پاتہ کې یو مونځ کوي خاص کر د نورو ته درخواست دی ټولو ته که څوک مونځ همیشه کوي او کنه کوي وایي هغه چې مونځ شروع کړي چې مونږ شو کم از کم دونه خو پیژنو چې هغه جنازې ته دروازې کېږي بیا خو پیژنو دا ایمان کنه ودرې نو چېرته هفته کې یا په یو مونځ ګوسالې نه پیژني څوک نو کوشش دا پکار دی چې مونږ شروع کړو دا داسې فریضه ده بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاة د مسلم شریف حدیث دی بابا نو خبره داسې ده جابر رضی الله تعالی عنه روایت دی سخته خبره ده نو چې مونږ شروع او سیرت د رسول الله چې په بل چا مینېږو که نه چې په مخ باندې چې وایي چې په مخ یې د هر چا باندې پرتي راځه چې په بل چا مینېږو نو په رسول الله صلی الله علیه وسلم دې مین شو دا به ډېره لویه خبره الله به بیا اجر راکړي ډېره لویه الله په طور احسان یو شی ذکر کوي لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا الله وایي ما په دې مؤمنانو ډېر غټ احسان کړی څه کړی چې خپل محبوب مې دې کې پیغمبر رالیږلی خپل محبوب دا ډېر لوی احسان الله دې کړی نو بابا چې داسې وکړو چې سیرت وګورو رسول الله سلم زندگی مبارک وګورو د هغې ژوند وګورو د هغې مخ مبارک وګورو د هغې ویښته وګورو د هغې جامه وګورو د هغې فیضان وګورو د هغې ګرځېده وګورو د هغې غم خادي وګورو د هغې جنګ وګورو د هغې د ملګرو سره حالت وګورو د هغې د بیبیانو سره زندگی وګورو نو انشاءالله دا مینه به بیا زمونږ ډېره زیاتوي دا که مینت یې منې او که درخواست یې منې او که په طور حکم یې چېرته قبلوې په هغې یې قبول کړې چې کوم کسان په کتاب پوهېږي کوشش وکړي سیرت خامخا رسول الله صلی الله علیه وسلم مستند سیرت دا خامخا وکړي موږ به تاسې وګورئ بیا کتاب خیر واپس راوړئ بل به ورپسې درکړو بل به درته وګورئ دلته شان کوم بدله نه پوهېږي او موبایل یې نن سبا ده په 100 کې خلکو سره د سیرت بیانات ځان له څه ناڅه واچوي قرآن شروع کړي
الله راته اسانه کړي او که موږ دا به صرف کیسې کوو لمانځل کوو یو څه بل څه نو هغه د شیخ حسن جان صاحب یوه خبره د اخرې درته کوم وایي د خدای پاک ناشنا قدرت دی چې په کوم کام کې رواجونه زیات شي نو حقیقي دین بیا د هغې نه پاتې شي حقیقي دین د هغې نه پاتې شي بیا پته نه لري یعنې زموږ د اسلام مطالعه دې حد ته رسېدلی ده به طور هسې یو مثال ده مثال هم په دې مړو دا کوم ساده راځي دا بل ورځ ما ولیدې دا چې د کوم امامان وغیره تاسو خو سړي ورته خیال بیا پې خیال وکړي دا هلته دې شیعګان چې کوم دی دا لوی خلک دي ځان په نظر خو چې کوم ترتیب دې څنګه ورکړل شي دا د شیعګانو په طرف د امت تصیب بیا تاسو وګورئ تاسو یې نظر هسې په مړو خو نه دی خو ځان له کیسه خو دا زموږ مطالعه دې حد ته رسېدلی چې موږ ته د خپل جومات پته نه لګي د کور وروستو خبره الله رب العزت پوهه رانصیب